بس بیا زما دماغ کار نه دی ما یې اوس په ځان سره څوک وګورم چې زما سره لاړ شي نو بیا ما خپل تره زوی ته ټلیفون وکړو اختر علي نوم دی نو هغه ویل بس زه تیار یم 4:30 بجې وې چې موږ د دې ځای نه ووتو ډېر په تادۍ ووتو نه ځان سره موږ خوراک دونه څه واغست او نه ځان له داسې د یخ نه پټېدو څه واغست چې موږ کله د جبې باندې ته ورسېدو لږې د 10 ساعت زموږ نور قدم مخکې نه شو تللی او ماښام ماسخوتن 8 بجې وې نو موږ هلته کې ځان سره کوره تیار سره لږ راغستې وو هغه موږ وخوړو او سهار 5 بجې موږ بیا ووتو موږ ډنډې ته ورسېدو بیا لکه د موږ خوراک څه نه وو اخیستی په تادۍ کې جو هلته کې بیا خراب شو نو هلته کې هغه ګوجر وو هغه موږ له څه خوراک موراک راکړو چای راکړو نو هغه سره لږ برابر شو بیا مخکې ډنډ نه چې موږ څنګه مخکې لاړو دوباره زموږ حالات خراب شو بیا هلته کې نور هغه ګډو والو وو هغه موږ له چای راکړو نو موږ هلته چای مې وڅښو بس موږ بیا لاړو موږ د دوی پروګرام لاول وو شیطان ګوړ دغه طرف ته شیطان ګوړ طرف ته نو لاول موږ دغه طرف ولټو نو کېدای شي به دې دغه طرف باندې هلته کې بیا داسې دی چې کله د شیطان ګوټ کوزېږي نو لاره دې طرف ته ده نو هلته داسې یو تنګی ده هغه ناشنا کس ته داسې لګي چې لاره خو به دا وي نو بیا مې هلته خپل تره زوی بل طرف باندې ولېږو او زه په خپله په دې کوز طرف باندې لاړم موږ هغه ځای ټول ولټول هلته نه وو بس موږ واپس رالو موږ ویل چې اخوانی پاس چې دی هغه چیته ښکاري کېدای شي به دغه طرف ته وایي دغه ځای چیت دی د دې په دماغ کې دا راغلی چې دغه ځای چیت دی دا به پاس بیا موږ هغه طرف ته لاړو نو بس هلته کې ټینټ لګېدلی و او پیزار د هر څه هلته کې دننه پراته وو او دې چېرته غرمو ته هلته کې ډډه لګولې وه بس هغه ګټه باندې بیا په دغه ټیم کې د دې مینګورې هغه د سره کوم ملګری چې تللی وو هغو راغلو هغو ډېر په ورانه لاره باندې راغلي وو بیا هغو ته موږ اواز وکړو چې دې خوا راځئ هلک دلته دی بس هغه ځای نه بیا هغه هم رالو هغه یو پکې جړا شو هغه ورسره وبېلو نو لاړم هغه پسې هم هغه ته مې تاسو ځان برابر کړئ اوس یو طرف ته دا لږ شو یو طرف ته دا لکه خراب دی او بل طرف ته تاسو چې داسې حالات خرابوئ نو موږ بیا کم یو سر ته رسوو نو بس موږ بیا هغه ځای هغه هلک لږ په وسله کړو نو زموږ سره داسې دغه و هغه لږ سلیپینګ بیګ و د دې هلک هغه سلیپینګ بیګ یې موږ بند کړو موږ ځان سره طلایانې اخیستې وې هغه طلایي کې موږ بند کړو او په دغه ټایم کې باران راکېش شو شو بس موږ ډېر په تادۍ باندې هغه واورې نه دی وویست موږ یې که اوس موږ لږ نور لیټ کېږو نو موږ هم دلته خرابېږو بس موږ دې هغه واورې نه وویستو چې څنګه دې وچو ته شو بیا هلته کې زموږ دا کوم مینګوري کسان وو د هغو سره طبیعت لږ ګډوډ کېدو نو بیا موږ ما او تره زوی او داسې په نمبر باندې یو کس په دا اوږه باندې اخیستو بیا موږ هلته کې لږ بانډو ته نږدې شوي وو باران او ګلی او دا شیزونه ډېر زیات شو نو موږ بیا هلته کې یو ګټه وه هغه ګټې نه لاندې شو دی موږ هم ځان سره هلته کې کړو نو بس ډېر حالات خراب شو چې داسې شو چې زموږ خپل لاسونه جام شو نو بس بیا موږ هلته کې بانډو وال سره هغه شپه تېر کړو خو څه تېرولو بس هغه یو زندګي وي چې تېر شو سهار له بس هغو ګوجرو سره هم الله دې ښه وکړي هغو هم مخکې هغه نور کم کسان چې وو هغوی له هم وینا وکړو هغو هم راله زموږ سره اوزار هم داسې څه نه و چې موږ به دې رسکیو کول د چوتول یا دغه خو دا ډنډې منډې زموږ سره وي بس په پړو مړو وتړو هغه ډنډې موږ لاندې کېښودې په اوبو باندې بس په هغه سخته حالاتو کې باندې هغه غرونو کې بس واړول دې خوا بیا چې کله موږ د څنګ طرف دا بل سایډ چې د ګودر سایډ هغه کنډو ته چې موږ نږدې شو نو دې طرفه ریسکیو والا پولیس والا عوام ټول راورسېدو چې ټول راورسېدو نو موږ ته ایله هلک دغه میلاو شو ورسره میلاو شو چې بس زه اوس به انشاءالله دې به ټایم باندې رسې بس هغه ځای نه موږ دا ریسکیو کې دلته ورسېدو حاجي دا څومره ورځې یاره د دوی پروګرام تقریبا دا یو هفته وشو نن دې نه مخکې بس دغسې موږ ته خو د تاریخ او د دې ټوټل پته نه وه خو لکه د دوی ما داسې واورېدو چې لکه یو هفته نن پوره شو نه خبره وره موږ خو تا پېژنو چې ته د کوم ځای سره تعلق ساتې بهرحال بعضې کسان دا وایي چې دا مېګورې نه خپل ټیم راغلی نو آیا ته تاسو خپل پوره تعارف وکړئ زه د دې کالام اوسېدونکی یم اسلم خان ټورست ګایډ زوی یم زما نوم صدام حسین دی او موږ زما والد صاحب د ډېر زمانې نه دا ټور ګایډینګ دی او بیا موږ هم چې رالوی شوي یو زموږ پلار موږ له دا یو تربیت راکړی دی دا یو روزګار موږ کول دی غرونو باندې ګرځېدو نو موږ هغې سره بیا د ایټالین یو پراجیکټ و هغې کې هم زه یم نو د هغو موږ له د کلاینبینګ ټرینینګ هم راکړی دی او اوس چې دی موږ داسې یو حادثه راشي که نه موږ دا نه وایو چې دا پردی دی او که دا بل څوک دی دا موږ داسې وګڼو چې لکه خپل ورور دی لکه هغه ټایم کې زه داسې وته یم که نه چې لکه ما له خپل یو ورور درد راغلی دی ما هېڅ نه دی لیدلی لکه دومره درد راغلی دی
چې ما ځان سره خوراک نه دی اغستی د وده کېدو سیستم ما ځان سره پوره نه دی اغستی لکه مخکې چې ما څنګه اغستو خو ما یې چې تاسو ته دې ته عوام سره تعاون یار عوام مونږ پولیس برادرۍ امبولانس مونږ ته پولیس امبولانس ټول هر سټاپ مونږ هلته د سان د اخوا ګودر ته لیک ته قریب رسېدلي دي او د دوی کوم چې پیرنټس او تاسو سره رسېدلي دي کم یو منګورې والا هغه هم بیا مونږ ته هلته کې چې کوم ځای کې کوم ورځ مونږ وموند که نه په هغه ټایم کې بس دوی هم هلته کې روان وو مونږ ورته آواز وکړو چې دوی مونږ ته بیا ورسېدو تاسو د دې په باره کې څه وایئ او د دې هغې په باره کې بس زه خو دا ووایم چې لک شکر دی چې موږ ته دا ډېډ باډي میلاو شوله ځکه دی ډېر زیات ورځې وشولې بل د دې مور و پلار دپاره یو ډېره زیاته صدمه او غم و زمونږ هم یو ډېر زیات دغه چې زمونږ کوم پارټیانې وتې وې بل ورځ هغې واپس راللو نن مونږ بیا یو 3 پارټیانې دغه کړي تشکیل کړي یو په کیدام باندې یو په چمګړی باندې او یو د اتروړ سایډ نه خو چې کله مونږ ته دوی هغه کال وکړو نو یو ګنټه شو چې زموږ کسانو سفر کړو نو هغې مونږ بیا واپس کړو او بیا واپس په دې سایډ باندې ریسکیو والا او زموږ کسان په دوی پسې لاړل او دوی ډېر زیات تکلیف تېر کړی دی ځکه چې دا هلک ډېر زیات لرې تللی دا د کالام د حدودو نه ډېر بهر تللی او په ډېر هغه ځای کې و نو دوی خو ډېر زیات دغه کړی دی بهادري کړې ده او ډېر ښه کار یې کړی دی ډېر زیات دا زموږ د کالام یو سوچو دی چې علي بچا ستاسو د دې په باره کې څه خیال دی د دې جوانانو په باره کې د کالام د خلکو د عوامو نصر الله بھائی داسې نور سوشل میډیا والے چې د کالام د خلکو بیا خاص کر د دوی زه ډېر زیاته شکریه او ډېر دغه کوم چې دوی دا زموږ ډېډ باډي چې دی دا د کړه زموږ کسان پسې وتلي خو کوم هغه سخت ځایګی چې کوم ځایګی چې دغه نه و نو هغه دوی ریسکیو کړی دی او دوی راوړی دی که نه او ډېر تکلیف تېر کړی دی ډېره مننه او ډېره شکریه د کالا د عوامو هم او د دې عملي هم او د ټولو خلکو ستاسو ډېره مننه